الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد. قاعده تجوید القرآن سبق نمبر 4. اولنی سبق کې موږ د حروف هجا شکلونه نمونه پیژندلیو. دویم سبق کې دغه حروف مختلف شکلونه پیژندلیو. په دریم سبق کې موږ د حروف هجا اوازونه مخارج موږ پیژندلیو. وس د دې سبق نمبر 4 نه حرکات بیانې چې په دې حروف باندې با کم حرکات راځي او چې کم حرکت پې راشي یا څه چې پې راشي د هغې د ویلو طریقه کار بسی. حرکات جمع د حرکت ده. حرکت ویلی شي زبر زیر پیش ته. دا زبر زیر پیش چې په کم حرف باندې راشي هغه حرف ته متحرک وایي. زبر زیر پیش ته حرکت وایي. په کم حرف باندې چې راشي هغه حرف ته متحرک وایي. دا سبق نمبر 4 چې دی دا د پروت زبر متعلق دی. پروت زبر همیشه د حرف د پاسه یعنی داسې نښه چې کله راغله دې ته به پروت زبر وایي او دا پروت زبر به همیشه د حرف د پاسه دا حرف ته با دا په حرکت شو زبر. پروت زبر کې به مونږه د دریو خبرو خیال ساتو. اوله خبره پروت زبر کې به خلا او آواز بیرته کوو. که دا پکې بیرته نه کړه پروت زبر به زمونږ معروف نه مجهول وي. دویمه خبره په دې کې به مونږه د جټکي آواز نه پیدا کوو. که د جټکي آواز پکې پیدا کوو نو په دې کې به د حمزه آواز پیدا شي. دریمه خبره دا به مونږ راکاږو نه. که پروت زبر مونږ راکاږه نو یا به تی ولاړ زبر جوړ شي یا به پکې د الف آواز پیدا شي بلکې په خپله به پکې الف پیدا شي. په کم زبر کې په دې دریو خبرو کې د یوې خبرې هم خیال اونه ساتلی شو نو هغه زبر به غلطي هغه زبر به ټیک نه. زبر چې په کم حرف باندې راځي یوازې په یو حرف باندې دې ته مفردات وایي. د دې د ویلو درې طریقې دي. نمبر 1 صرف جوړ، نمبر 2 صرف روان، نمبر 3 جوړ او روان دواړه. صرف جوړ څه ته وایي؟ د حرف او د حرکت نوم اغستو ته جوړ وایي. دا کم حرف ته با، کم حرکت ته زبر. د دې حرف نوم چې مونږ واخلو د دې حرکت نوم واخلو دا به شي با زبر. دی جوړ. روان څه ته وایي؟ دا حرف او حرکت چې کله د یو بل سره میلاو شي یعنی حرف د خپل مخرج نه ادا کی او په حرکت کې چې کوم څه کیږي هغه ورسره وکړي نو دې ته روان وایي. یعنی حرف او د حرکت میلاوېدو ته روان وایي. با مثلا دواړو شونډو لمدې حصې نه ادا کیږي زبر کې خوله آواز بیرته کیږي نو ته به ووایې چې با تا جبې سر بره دوه غاښونو ویښونو نه ادا کیږي او زبر کې خوله آواز بیرته کیږي نو ته به وایې تا. او دریمه طریقه جوړ او روان دواړه. نو جوړ تاسو په اوله طریقه کې وکړو او روان تاسو په دویمه طریقه کې وکړو. دا چې کله دواړه یو ځای کې نو جوړ او روان دواړه شو. د دې مفرداتو د ویلو دا درې طریقې چې دي مختصرا تاسو ته ښیم. اوله طریقه کې چې استاد کله شاګرد ته وایي استاد به صرف جوړ کوي با زبر شاګرد به روان کوي. تا زبر ثا زبر
دویمه طریقه کې استاد به هم روان کوي شاګردان به هم روان کوي ب ت ث. په دریمه طریقه کې استاد به هم جوړ او روان دواړه کوي او شاګرد به هم جوړ او روان دواړه کوي با زبر ب تا زبر ت ث زبر ث جیم زبر ج. کله چې د یو مفرد باره کې تپوس کیږي چې دا کرښه ووایه یا دا څه شی دی نو شاګرد له پکار ده چې صرف د هغې روان کوي چې تر څو پورې د بلې طریقې تپوس نه شي نو شاګرد به صرف څه کوي روان کوي ځکه اصل مقصود هم روان دی ځکه قرآن کریم په روانه ویلی کېږي. دا لاندې مشکل حروف دي یا یو شانې اواز والا حروف د دې حروفو چې هم د هر سبق سره لاندې مشق وشي نو دا به بهتري. زه به هم د دې صرف روان تاسو ته وکړم ت ط ث س ص ذ ز ض ظ ق ك أ ع ه ح غ خ. نو چې دا مشق د هر سبق سره وشي نو دا حروف به هم صحیح شي او په دې باندې چې کوم حرکات راځي هغه به هم ټیک شي. دا لاندې چې کوم راځي مرکبات د مرکب جمع ده چې ډیر شي نو مرکبات شي. د دې د ویلو څلور طریقې دي جوړ په طریقه روان صرف جوړ جوړ او روان دواړه صرف روان جوړ په طریقه روان یا روان په طریقه د جوړ. چې کله ماشوم دلته صرف روان پیژندل دی نو دا ماشوم کته چې استاد ورته په دې ټکي باندې ګوته ایږدي یا قلم نو ماشوم به د دې روان کولی شي. لکه ب ص څه جوړ شو نو دلته به بیا ماشوم هغه روان کوي ب ص ر څه جوړ شو بصر. دویمه طریقه صرف جوړ استاد به صرف جوړ کوي شاګرد به روان کوي ضاد زبر را زبر څه جوړ شو ضر با زبر څه جوړ شو ضرب. دریمه طریقه جوړ او روان دواړه استاد به هم جوړ او روان دواړه کوي شاګرد به هم جوړ او روان دواړه کوي. عین زبر ع با زبر ب څه جوړ شو عب سین زبر س څه جوړ شو عبس. څلورمه طریقه صرف روان استاد به هم صرف روان کوي شاګرد به هم صرف روان کوي قناعه. په دې طریقې سره که عام د مرکباتو باره کې تپوس وشي نو شاګرد به د هغې صرف روان کوي ځکه اصل مقصود صرف روان دی.